Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Student, nanane zamunga topic chide applications of hydrogen bonding. Padi makhkini lecture ke students munga hydrogen bonding khap detail survey leo. Nan chide the hydrogen bonding zamu sar application mean chida munga paros mar zindagi ke sanga apply ko amung te paidi sadi. Sahi da? Pare ki students awalane chikam application de هغه د زموږ سره موږ ته خی هایدروجن بانډینګ strength of acids کم اسید students halogen acids مطلب چې کله هایدروجن د ګروپ نمبر 7 د موږ په x باندې راکو x چې څه شي x تاسو ویل شي چې x برابر دی د فلورین لکه دا ګروپ ته زموږ سره ګروپ نمبر 7 فلورین کلورین برومین یا ایودین د دې په ځای باندې موږ سره ګورو شو x لکه دا زما سره دی شي HF HCl HBr او HI دې قسم اسید تاسو سټوډنټس دته وای هالوجن اسید نو د دې هایدروجن بانډینګ د وجه نه چې د موږ ته دا خبره کلیر کیږي چې را په دې کې سترونګ اسید کم یو دی مطلب HCl لکه ځل ته کنه چې HF ته پکې ک HCl دی ک HBr دی او ک څه شي HI دی hydro iodic acid په دې کې strong acid کم یو دی د hydrogen bonding د explanation نه مخکې چې دا په hydrogen bonding هم explain کما د دې نه مخکې student دا یاد ولرئ لکه موږ وایو acidic order یا acidic strength یا reactivity order نو موږ ته خبره کلیه ده کنه سیل student چې bond energy چې دا inversely proportional سره bond length بل موږ ته دا خبره هم کلیه ده چې کله ډاون د ګروپ راځو زموږ سره یو شل سکیږي 8 کیږي لکه ځکه پیریډ چینج کیږي او پیریډ نمبر موږ ته صحیح نمبر اف شل خي چې کوم مثال په تور باندې زه فلورین نه لاندې فلورین تر ازما او فلورین کې زموږ سره شي دی په لکه لیر سپورټ فلورین کې زموږ سره دوه شل نه راځي ټیک ده خو زبردا شو کوم چې دا فلورین دی دا کلورین دی دا برومین دی او دا څه شو دا ایودین دی او دلته سره ځلې کما دا هایدروجن شو دا څه شي دا هایدروجن شو دا هایدروجن شو دا هایدروجن شو دا څه شو هایدروجن دا زما سره شو HF شو صحیح ده دا HCl شو او دا زما سره HBr شو دا لکه دا HBr شو او دا زما سره شو HI شو څه شو HI په دې ټول کې کوم وګورو کنه چې لاندې کله زره زما لکه دا زما سره HF بانډینګ شو دا بیا زما سره شو د HCl دا شون دا بیا زما سره شو د HBr او د خبره دا شون زما سره سره زیاده ده HI راځي سره زی HI په دې ټولو کې بانډینګ ته چا کم دی دا د هایدرو ایوډیک اسید لکه بانډینګ سیوا د چا دی د هایدرو ایوډیک اسید HI بانډینګ سیوا دی چې څومره بانډینګ سیوا نو لګي انرژي ولګي په اسانه باندې سکی سکول شي تاسو ماتواله شي لکه تاسو روزمره ژوندۍ کې دا سم ویل شي کنه که یو غټ وګت سټیک ته هغه تاسو په اسانه ماتواله شي او چې څومره لند سټیک ته هغه په اسانه باندې نشي ماتواله چونکه د هایدرو ایوډیک اسید بانډینګ سیوا دی بانډینګ سره سیوا دی نو باندې انرژي به کمی باندې انرژي به صحیح کمی په دې کوجه باندې زده دي اړه راځي کله شمه چې هایدرو ایوډیک اسید از سترونګ اسید مور ریټو دی ځکه دې ماتي کې به د هایدروجن آیون ورکړي چې څو هایدروجن آیون ورکړي اوبسي اوبزم سره اکارډینګ ټو ارهینس او لاوري برانسټ کنسپټ دا بسې د اسید نو هایدرو ایوډیک اسید چې د مور اسیډیک دی د چانه د HCl نه HCl چې د مور اسیډیک دی مور ریټو دی د چانه د HBr نه او HBr چې د مور ریټو دی د چانه د HF نه ولې چې د بانډینګ سره کم دی دا خو د دې ریزن موږ بل ریزن تاسو دا سم شو کولای شئ کنه سټوډنټس چې په HF کې زموږ سره هایدروجن بانډ دی دغه د پرمو ویلې هم دی کنه دا هایدرو فلوریک اسید شو دا شنده بل هایدرو فلوریک اسید شو هایدروجن بانډ موږ داس ډیفاین کړو چې د یو مالیکول د هایدروجن آیون د بل مالیکول د موست الکترونیګیټیو لکه فلورین اکسیجن او نایټروجن دې سره چې کوم باندې د تاسو د هایدروجن باندې نو که پرس کدا فلورین د هایدروجن ورکی چې دا مطلب اسید ایکسټنډ شو کی خو یو دا باندې هم شارټ دی د فلورین هم د هایدروجن په مضبوطی اثر نیولې او دې د دې سره سره بیا د فلورین هم نیولې په اعلی سره باندې د هایدروجن آیون نه ورکی نو په دې وجه باندې موږ دا ویل شو چې HF چې دی هایدروفلوریک اسید چې دی دا د ټولو نه ویک اسید دی سره ویک اسید دی نو دا زموږ سره یو اپلیکیشن دا موږ ته وښوله چې دا د هایدروجن بانډینګ د وجه چې دی HF څه شی دی سټوډنټس
دا زموږ سره ویک اسید دی. سټوډنټس دریم نمبر اپلیکیشن چې دی د هایدروجن بانډینګ زموږ سره څه دی؟ سالوبیلیټي ده. د سالوبیلیټي لپاره موږ بار بار وایو لایک ډیزالو لایک، مطلب یو نیچر والا سالوټ په ډیزل کېږي په سیم نیچر اف سالوینټ کې. اوس که واټر موږ واخلو که نه سټوډنټس، واټر څه شی دی؟ واټر زموږ سره دی ان ارګینیک دی. څه شی دی؟ ان ارګینیک دی، خو پولر دی. او بل طرف ته زه الکوهول اخلم. الکوهول څه شی دی؟ ایتایل الکوهول اخلم. یا تاسو کیسه هم لیکلی شي ایتایل الکوهول. لکه ایتایل الکوهول داسې راځي C2 کاربن دی، ټیک شو، عشان 2 کاربن دی او یو سره OH دی. یو سره څه شی دی؟ دې کاربن ته ساټی ته OH اټی دی، دې ته څه وایي؟ ایتایل الکوهول. د خپلې اسانۍ لپاره چې دا الټه لیکم، لکه دا مارکر داسې دی یا داسې دی، موږ ته مارکر ویلی شو، که داسې دی یا داسې دی، یو شان دی. ښه، د اسانۍ لپاره چې دا زه الټه لیکم داسې CH3 ټیک ده، او دې ښه OH لیکم. دا اوس لیکم OH، دا O شو او دا څه شو؟ H شو. دا څه شو؟ H شو. نو ایتایل الکوهول چې دی که نه سټوډنټس، دا زما سره ارګینیک دی. دا څه شی دی؟ ارګینیک دی. نو که تاسو وګورئ دا خو نیچر بدل دی که نه، خو واټر چې دی، واټر ته موږ وایو چې واټر یونیورسل سالوینټ دی. ولې؟ ځکه دی خو به ان ارګینیک پودر خو په ځان کې حل کوي، خو الله تعالی پکې دا پراپرټي هم کې ښودلې ده چې ارګینیک څیزونه هم تقریبا زیات تر په ځان کې څه کوي؟ ډیزالو کوي. دا د څه د وجې نه؟ د دې چې کوم انټریکشن دی د هایدروجن بانډینګ د وجې نه. الکوهول چې دی په واټر کې حل کېږي د دې هایدروجن بانډینګ د وجې نه. لکه دا یو مالیکیول پارشل پازیټیو، د بل مالیکیول د پارشل نیګیټیو، د اکسیجن سره چې کوم بانډینګ دی ته څه وایي؟ هایدروجن بانډینګ. دا انټریکشن راغلی، د انټریکشن د وجې چې د ارګینیک څیزونه هم په واټر کې څه کېږي؟ حل کېږي. نو دا څه شو؟ سالوبیلیټي باره کې هم زموږ سره څه کېږي؟ دومره یاد ولرئ چې ارګینیک څیزونه په ځان کې حل کوي بیکاز اف هایدروجن بانډینګ. بل یو شارټ غونته کې دغه د تھرډ نمبر اپلیکیشن دی وایي ان بایولوژیکل مالیکیولز. بایولوژیکل مالیکول چې دی چې کوم لارج پروټین مالیکولز دي، ټیک شو، که زمونږ چمړه ده یا هیرز دي، په دې کې ټول کې څه شی دی؟ دا چې کوم امینو اسید دي دا یو ته به سره ټویسټډ شوي دي او یو بګ پروټین مالیکولز ورکړي دي. دا د څه د وجې نه؟ د هایدروجن بانډینګ د وجې نه. دې نه علاوه دا هم یاد ولرئ چې کوم فایبرز دي، تارونه، هیرز، یخته، مسلز، هوپس، نوکونه، دا ټول په دې کې څه دي؟ پروټین پکې موجود دی او په دې کې لانګ چین امینو اسیډز دی. دا د امینو اسید یو شارټ سټرکچر هم ډرا کړی دی. که تاسو یو بل کاربوکسایل ګروپ دی، کاربوکسایل ګروپ ته چې کوم کاربن اټیچ دی ته الفا کاربن وایي. الفا کاربن ته یو امینو ګروپ اټیچ دی، یو ته هایدروجن دی، یو ته سایډ چین دی. دا سایډ چین چې دا بدلیږي را بدلیږي او تقریبا زموږ سره د دې په وجه باندې دی د امینو اسید چې دی 20 ټایپس دي. او هغې کوم بیا که تاسو ګورئ په هیومن بینګ کې یو 10 پکې اسینشل دی او 10 پکې نان اسینشل دی. هغه تاسو په میټرک کې ویلې هم دی. اینی هاو دا چې کوم زموږ سره دا امینو اسید یو ته په سره ټویسټډ کېږي او ری ټویسټډ کېږي، دا د څه د وجې نه؟ د هایدروجن بانډینګ د وجې نه. او دا زموږ سره چې دی که تاسو بیا وګورئ په سیکنډ ایئر کې بیا کتاب راوالی د پروټین چې کوم سټرکچر دی، پرایمري پروټین، سیکنډري پروټین، یا چې کوم زموږ سره هیموګلوبین دی که نه، هیموګلوبین کې چې کوم هیم ګروپ دی دا امینو اسید هایدروجن بانډینګ د وجې نه څه شوي دي؟ یو ته سره ټویسټډ شوي دي او سپایرل شکل یې ورکړی دی. نو تاسو ویلی شئ چې دا پروټین مالیکول چې دي دا سټیبل دي او چې کوم سټرکچر یې ورکړي دي دا د څه د وجې نه سټوډنټس؟ دس از بیکاز اف هایدروجن بانډینګ. سټوډنټ بل اپلیکیشن زموږ سره د هایدروجن بانډینګ سره ان ډي ان اے مالیکول. اوس که فرض کړه ډي ان اے مالیکول موږ وګورو که نه، ډي ان اے څه شی دی؟ ډي ان اے سټینډ فار ډي اکسي رایبو نیوکلیک اسید، ټیک شو. موږ دا ویلی دی چې دا ډبل هیلیکل شیپ دی، لکه جسٹ لایک اندرپایا. لیکن اندرپایا زموږ سره یو بش دا دی، بل بشي دا دی، او دا یو ته به سره ټویسټډ شوی دی، تاو شوی را تاو شوی دی، لکه دا چې دی. نو دا یو کایل شیپ ورکړی دی. نو دا ټو لیډر چې کوم دا د اندرپایا دا دوه بشونه یو ته بل سره نیولي دي، دا زموږ سره څه دي؟ چې کوم زموږ سره ایډنین او تایمین او ګوانین او سایټوسین د دې ترمنځ څه دی؟ هایدروجن بانډینګ دی. او دا هم تاسو رټمه لګوي دې لپاره یو شارټ کټ یو ټریک ولیکئ. دا څیز ولیکئ، ځان سره دا نوټ کړئ سټوډنټس. زه دلته ولیکم 8 ګورنمنټ کالج، 8 ګورنمنټ کالج. دا یاد لرئ ایډنین چې دی بانډ جوړ کړی د چا سره؟ د تایمین سره.
او ګوانین بانډ جوړ کړی د چا سره ده سایټوسین سره اډینین ایټ ګورنمنت کالج په دې فارموله باندې ځان سره نوٹ کړئ دا یو ټریک شو دی لپاره نو دوه اډینین او د تایمین ترمنځ دوه هایدروجن بانډینګ دي داخلي کې څه کړی دی نیولې دي دا سټرینډ څه کړی دی د سره نیولې دي او ګوانین چې دی دا درې هایدروجن بانډینګ دي سو درې هایدروجن بانډینګ دي نو د اډینین د تایمین او د ګوانین او د سایټوسین ترمنځ چې کوم بانډینګ دی دا بانډینګ کوم بانډینګ دی هایدروجن بانډینګ دی او دا زموږ سره چې دی دا کوم سټرینډ چې دی دا څه کړی دی زموږ سره کوایل کړی دی ټویسټډ کړی دی یو بل سره تاو شوی دی this is because of what hydrogen bonding نو دا زموږ سره سټوډنټ دا زموږ سره یو بل اپلیکیشن شو خو سټوډنټس پنځم نمبر اپلیکیشن دی چې سټرکچر اف آیس څنګه دی او دا هم داسې کوېسچن هم راځي چې انامینس یا پیکولر یا یونیک پراپرټي اف واټر د دې مطلب دا دی که نه سټوډنټس انامینس یا پیکولر بیهیویر څه ته ویل شي لکه موږ به د انسانانو یو مثال واخلو ځینې انسانان چې دي موږ وایو چې د انسانانو خوی ښه په کار دی خو یو انسان نیم پکې داسې شو چې د هغه خوی سره هغه لکه بد اخلاقه دی او داسې زونه نو مطلب هغه د انساني نیچر نه څه دی هټ کر دی دغه هټ کر نیچر ته موږ څه ویلی شو انامینس یا پیکولر یا یونیک پراپرټي یا بیهیویر اف واټر نو دا چې دی زموږ سره دا لکه واټر چې دی د نور لیکوډ په شان پراپرټي نشو کوي لکه نور واټر دی لیکوډ خو د نور لیکوډ نه پراپرټي سره بدل لکه څنګه کومه پراپرټي بدل که موږ واخلو که نه چې کله د 100 ډګري سنټیګریډ نه 100 ډګري سنټیګریډ دی ټیک شو که نه 100 ډګري سنټیګریډ ټول لیکوډ چې دی دا ګیس ته کنورټ شوي دي او چې ګیس ته کنورټ شوي دي نو تاسو ویلی شئ که نه دلته کې زموږ سره تاسو ویلی شئ چې ډینسټي is equal to mass divided by volume मतलब density directly proportional the mass था while density چې ده inversely proportional ده volume था صحیح ده نو ګیس مالیکول سره یو ته باندې لري دي نو والیوم سره سیوا ده چې والیوم سیوا ده نو ډنسټي سره کم ده نو که پرس کدا موږ دا سيزون سره ټمپریچر کمو ټمپریچر سره کوو او چې کله ټمپریچر موږ کوو نو زموږ سره والیوم سره کیږي کمی دا د واټر هم او د نور لیکوډ هم والیوم څه کېږي کمیږي زموږ سره او چې والیوم یې کمیږي نو ډینسټي څه کېږي سیوا کېږي لکه دا مالیکول چې دی څه کېږي یو ته بل ته نږدې راځي او واټر چې دی دا پراپرټي صرف اوسه اپ ټو 4 ډګري سنټیګریډ شو کوي او چې 4 ډګري سنټیګریډ نه لاندې راځي نو نور لیکوډ پر داخله مخه نور لیکوډ څه کېږي نور هم ورو څه کېږي والیوم کې څه کېږي کمیږي چې والیوم یې کمیږي نو ډینسټي څه کېږي سیوا کېږي د قوجه د کپرس کو بوته ورچ نو ډوبېږي به خو کپرس کا واټر دی دا د واټر والیوم الټه د دې نه سګيږي سیوا کیږي دا د سدوجه نه بیکاز اف هایدروجن بانډینګ اوس په دا تاسو څنګه چې هایدروجن بانډینګ د وجه نه ولي آیس ولي لکه د بو په سرفیس باندې سګيږي فلوټینګ کوي نو دا زموږ سره تاسو واخلئ کنه شپږ واټر مالیکول واخلئ دا یو شو لکه اکسیجن تاسو نه په ترتیب سره وباسئ دا قشن به واسه صحیح ده دا زموږ سره واټر دی دا زموږ سره څه دی واټر دا یو واټر مالیکول شو دا قشن دا بل واټر مالیکول شو دا بل واټر مالیکول شو دا بل واټر مالیکول شو دا څه شو سټوډنټس دا بل واټر مالیکول شو او دا یو بل واټر مالیکول شو نو موږ دا ویلي دي کنه دا پارشل پازیټیو پارشل نیگیټیو پارشل پازیټیو نیگیټیو پارشل نیگیټیو دا قشن به وباسي نو د موږ ویلي چې د یو مالیکول د پارشل پازیټیو هایدروجن د بل مالیکول د موست الکترونیګیټیو اټم چې فلورین یا اکسیجن یا نایتروجن دې چې کوم باندې کې د سوي هایدروجن باندې نو دا یو واټر مالیکول یو هایدروجن باند دا شان دا بل هایدروجن باند دا بل هایدروجن باند دا بل هایدروجن باند شو او دا بل هایدروجن باند شو دا څه شو بل هایدروجن باند دا زموږ سره یو هیکزاګونل جیومټري ورکړه او په دې هیکزاګونل جیومټري کې څه شي دی یو کوک لازم دی هالو سپیر راځي دنه په کې ډټ زیرا دی چې ډټ زیرا دی نو والیوم سیوا شو او ډټ هم دی د والیوم سیوا کې دوه سره زموږ سره څه کېږي والیوم سیوا شو چې والیوم سیوا د ډنسټي به سي کم ټیک شو او بل حال هم د سپک هم شو
نو تاسو ویلی شئ چې د دغه وجې نه چې دی والیوم یې سیوا دی او ډینسټي کمه ده دیټس وای آیس فلوټ آن د سرفیس آف واټر. آیا څه کېږي لکه تاسو ګورئ که نه د واوره چې دی والیوم یې سیوا کېږي او که فرض که تاسو هم ګورئ د شیشې په ګلاس کې به چېرته هم که زمونږ چې کوم میندې دي موریانې دي هغه که فرض که سادهګانې هم وي ان ایجوکیټډ هم وي چېرته هم هغوی هم په دې پوهېږي چې د شیشې په ګلاس کې به چېرته هم په وړي موسم کې چېرته په فریج کې به د شیشې ګلاس کې هغه واوره نه جوړوي. ولې چې د اوبو والیوم څه کېږي سیوا کېږي او بیا به ستا د شیشې چې کوم ګلاس دی هغه به څه کوي هغه به ماتوي هغه به چوي. نو دغه وجه ده چې د دې والیوم څه کېږي سیوا کېږي. This is because of what? Hydrogen bonding. خاص students دا زموږ سره دا نور اپلیکیشن موږ په ډیټیل سره ویلا دا هم تاسو په دې بوک کې بیا د یو شاړ غونډه کې خبرې ویل کړې دي. نو که فرض که څوک یې ګوري او نه پوهېږي نو زه لکشن انټروډیوس کوم لکشن ایکسپلین کوم. بل اپلیکیشن زموږ سره د هایډروجن بانډینګ د واټر سره کلینزینګ ایکشن اف سوپ اینډ ډیټرجنټ. نو دا واټر چې دی دا د سوپ سره هم باند جوړوي د ډیټرجنټ مین سرف ته هم د سرف سره هم باند جوړوي او دې نه علاوه کپڑے ته دننه کېدل لکه سرف او سوپ چې دی دا کپڑے ته نشي ننوتی خیرنو کپړو ته دا کپڑے ته چې ننوځي دا هم د اوبو د وجې نه دغه اوبې د ځان سره دننه کي او د دوی سره هم باند جوړ کړي او د کپړو سره هم څه کېږي باند جوړ کړي او ځان چې دی کپړو ته دننه کي او دغه خیرې میرې چې دی هغه څه کېږي هغه پې صفا شي. نو دا کلینزینګ ایکشن اف سوپ او ډیټرجنټ چې دی دا هم د څه د وجې نه بیکاز اف هایډروجن بانډینګ. دې علاوه اډهیسیو ایکشن اف پینټس اینډ ډایز. پینټس او تاسو پیژنئ ډایز که فرض که نه پیژنئ رنګونو ته وایي که چونه ده یا په ګیټ پسې تاسو رنګ منګ مه کوئ او هغه نښلي پسې دا د څه د وجې نه بیکاز اف هایډروجن بانډینګ د وجې نه رنګونه منګونه چې دي ټیک شو. دې نه علاوه اډهیسیو ایکشن سټیکینګ ایکشن اف ګلو اینډ هني. دا کوم دغه چې دی هني مین شهد چې دي ګبین چې دی یا ګلو چې دی یا تاسو سټیکر لګوئ د سیسس پورې نو که دا نښلي دا د څه د وجې نه بیکاز اف هایډروجن بانډینګ د وجې نه. حتی چې څه د لیکل هم کوم سټوډنټس دا بورډ پسې مثال ته به نښلي ټیک شو که نه دا هم د څه د وجې نه سټوډنټ دا هایډروجن بانډینګ د وجې نه. دې سره سره چې دی سټیبلایزیشن اف لارج فود مټیریل فار ایگزامپل کاربوهایډریټس یا پروټینز. نو که فرض که دا فوډ پارټیکل زموږ سره خرابېږي نه دا زموږ سره ګډوډېږي نه ماتېږي نه بریک ډاون یې نه کېږي دا سټیبلایز کړي دي د څه د وجې نه بیکاز اف هایډروجن بانډینګ د وجې نه. دا یو شارټ غونډه کې خبرې وي دا سټوډنټ د ځان سره نوټ کړئ. دا زموږ سره اپلیکیشن و د څه شي د هایډروجن بانډینګ. انشاءالله نیکسټ لیکچر د سباني لیکچر کې به انشاءالله موږ کوو لنډن ډسپرشن فورسز د هغې دپاره ما ته راکړئ سټوډنټس اجازت خوشحاله او کامیاب اوسئ. د الله په امان.